السلام علیکم ګران کتونکو زه عبدالله شیرین یو پیر بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. امید در به ساتم چې تاسو ټول به په خیر خیرت سره او د الله پاک نه مې دغه ارزو تمنا ده کم مشکلات کم ستونزې چې متره مخ دي الله پاک ته په خپل قدرتونو باندې حل کړي. په سواد کرنٹ افیرز پروګرام کې باندې بیا یو پیر د کلام خبره کوو. څنګه تاسو ته معلومه ده چې الله پاک کلام نه یو لوی ښایست ورکړی او هلته پکې بیا جنګلات هم دي، غټ غټ میډوز دی پکې. په دغه حواله سره کوم وګورو نو کلام د سخایس نه په کم نه دی، خو په دغه علاقې کې بیا جرګه سیستم هم دی او په دغه جرګې باوجود کوم وګورو الته اکثر تنازعات راشي، اکثر د کلام او د ترول راشي، اکثر بیا په کلام کې چې کوم مختلف خیل دی په هغه په درمیان کې د ځمکو په وجه باندې دغه تنازعات راشي. تاسو به خبرې چې په کلام کې څه وخت مخکې دغه خیلونو کې تنازعه وه، دا ځمکه په کوم ځای سره واقع ده او بیا خاص کر د خلکو تحفظات څه دي. نن په سواد پریس کلب کې یو اهم پریس کانفرنس هم شو، بیا مظاهره وشوه. دغه حوالې سره موږ دغه خلکو سره خبرې اترې کړي، د هغو خبرې اورو، د هغې نه بعد به بیا پروګرام مخې ته بیایو. جی تاسو سره خپل تعارف وکړئ او د هغې نه بعد چونکې تاسو ته معلومه ده چې کلام یو سیلګریز سیمه ده او په هغې کې بیا داسې ناخوشګوار واقعات مخې ته راځي او هغې نه یو غټه پیښه جوړیږي. نو څه مطالبات ستاسو او آیا د قبضه مافیا څوک دي؟ تاسو په پردی ځمکه قبضه لګولې که آیا په هغو پې قبضه لګولې ده؟ د دې حوالې سره لږ تفصیل هم سره شریک کړئ. زما تعلق قوم بزرخیل سره دی. زما نوم ذاکر خان دی او زه د کلام یم. زمونږ په دې ټایم کې دا پریس کانفرنس مقصد دا دی چې زمونږ کلام ایریا چې زه هغه ټوریزم ایریا دی، هلته کې اکثر دا میلمانه هم ډېر زیات دي او بار بار کله کلام او تروړ مسله راځي، کله دو درې داسې تصادمونه مخکې هم شوي دی، هغه سره علاقه زمونږ بدنام کېږي. 14 تاریخ باندې زمونږ د بزرخیلو ذاتي ځمکه باندې جعفلرو قبضه کولو کوشش کړی دی. نو هغه کې زمونږ څه کورونه څه دوکانونه هم سوځولی دی. هغې دپاره مونږ دلته جمع شوي چې مونږ دا خپل پیغام چې دی دا اعلی حکام د انتظامیه ته په میډیا په ذریعه باندې ورسوو. تاسو راته دا ووایئ څومره ځمکه ده، دا ځمکه په کوم ایریا کې ده او آیا ستاسو دا مسله چونکې هلته جرګې ډېرې زیاتې کېږي نو جرګو په ذریعه نه حل کېږي؟ دا سر زمونږ ذاتي ځمکه 45 کنال ځمکه په دغه ځای کې دی، دې ته وایي کاړ پټی. نو دا چې کوم دی د دې ایریا شاهي ګروڼ نه دې خوا دی، شاهي ګروڼ ختم شوی دی، دې نه لاندې زمونږ ذاتي 45 کنال د نیکني جیداد په دغه باندې زمونږ 2-3 کمرې کور، ساز و سامان، 18-20 دوکانونه ته پوه شو. نو دا په دغه ورځ باندې هر څه د معلومات په وجه چې دوی ته پته او انتظامیه ته پته او د هغه باوجود باندې موږ سره ظلم شوی دی او زمونږ 3-4 کسان لګېدلی دی او رڼا ورځ ته پوه شو نه دا جلاو او پتراو او دا کیسې پیسې کړی دي. بالکل سیاحت دې سره بالکل متاثره کېږي او زمونږ خو ګیله د دې نه ده که نه چې په دغه وخت کې دغه زمونږ د کومه مشترک زمونږ د بزرخیلو چې کوم ذاتي جایداد دی، په دغه جایداد کې زمونږ چند کسان موجود وو، چند کسان موجود وو او هغوی چې کوم دي هغه ډېر جمګټه کسان نه لرل. هغوی چې کوم وخت کې حمله وکړه د پولیس په موجودګۍ کې شوې ده هر څه او زمونږ هم چې کوم دی نه ګورم لکه داسې کار چې دغه وخت کې په دغه ځای کې مونږ خو چې کوم دی صرف قانون فالو کړی دی، مونږ د قانون احترام کړی دی او مونږ چې کوم دی نه فیل نه دی کړی، ګیرې مونږ هم کولی شو. او چې کوم وخت کې زمونږ بیا چې کوم دی خپله برادري راغله نو په دې کې بیا هغه وخت کې بیا چې کوم دی نو هر څه انتظامیه وه، خو دغه وخت کې نه وه. په دغه مین وخت کې انتظامیه موجوده وه خو لکه کورونه سوځېدل هغې نه روکول او چې کوم دی نو نور دغه صاحب چې کوم دی تصادم کېده نو هغې نه روکول. نو زمونږ دا د حکام نام لکه دا مطالبه ده چې په داسې وخت کې دی چې کوم دی نو امیجیټلی چې کوم دی نو اکشن اخیستلی کېږي، ولې چې د تصادم راشي نو خامخا به سیاحت ته هم نقصان رسي او زمونږ هم چې کوم دی نو یو قانون به هم یو بل کې چې کوم دی نو بیا جړب خوري. نو زمونږ مطالبه دغه ده چې دغه ځای زمونږ په دغه باندې الریډي سټې ده، په دغه ځای باندې الریډي سټې ده او د سټې باوجود هغوی پکې کارونه کوي. د 5-6 ورځو نه ریپورټنګ چې کوم دی نو ټول هغوی ته شوی دی او دغه ریپورټنګ هم غلط ریپورټنګ شوی دی. دغلته چې کوم دی نو په دغه ځای باندې سټې ده، سټې باوجود یو سړی راځي او هغه پکې کار کوي او هغه انتظامیه هم موجوده ده، انتظامیې سره چې کوم دی نو مکمل چې کوم دی نو هغوی سره معلومات هم شته، د هغې باوجود هغه ولې چې کوم دی نو کاروایي نه کوي. جی بالکل ګران کتونکو د هغو خبرې تاسو اورېدې. هغو چونکې پریس کلب کې خپل پریس کانفرنس هم وکړ، هغې سره مظاهره هم وکړه او د هغو دغه مطالبات دي چې اعلی چارواکي زموږ دا مسله حل کړي، هغه به جرګې په شکل او که نه حکومتي رد چې کوم پولیس دي هغو دلته راځي او زموږ دغه کومه علاقه ځای باندې چې کومې ځمکه باندې چې زموږ د بل کم خیل دی د هغې سره دغه ستونزه ده
مسله ده د دې د حل کېدو भरपूर کوشش وکړي. پکار د چې اعلی چارواکي په دې کې اکشن والي او خلکو چې دغه ستونزې او مشکلات دي دا زر ته زر حل کړي، چونکې تاسو ته معلومه چې کالام یو سیاحتي علاقه ده او بار بار پکې داسې ناخوشګوار واقعات مخې ته راځي، نو په دې سره د سوات سیاحت چې کوم دی هغه هم ختمیږي. نو پکار ده چې په دې حواسه ټوس ګامونه پورته کړی شي. زه عبدالله شرین په دې ټایم تاسو نه اجازه غواړم. الله په امان.